اقامت د صلاتو کی، ایتاء د زکاتو کی. ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دین مکمل راوړی په هغه باندې ایمان راوړي. وان من فعل ذلك، چا چې دا کار وکړي ایمان راوړ، نو ځان مساته مال مساته الا بحقها، مال او نفس دواړه محفوظ کړه مگر په حق د کلمې باندې. کچیرته یو سړی سره د دې نه دواړه محفوظ کړه، د کلمې په دې حق باندې د دې مال محفوظ دی، د دې ځان محفوظ دی. ووکل السریرة الی الله، باطنی رازونه الله تسپارل شي، ظاهر کلمه ویلې سړی مسلمان دی. او باب دې په بیان د قتال د هغه چا کې چې څوک هغه منع د زکاتو کې، منع د ماندو کې، دې سره به قتال کې چې کوم حقوق د اسلام دي. همدارنګه باب دې په بیان د اهتمام د امام کې چې بادشاہ حاکم هغه با شرایع او د احکام د اسلام د هغه اهتمام هغه دا کوي، چې کم امام دی، کم بادشاہ دی، کم حاکم دی، هغه به شرایع د اسلام، احکام د اسلام، اصول د اسلام د هغه اهتمام کوي. هغه ته به د اهتمام په نظر باندې ګوري، دا به په خپل قانون اصول او په ملک او په خپل ماتح افراد باندې شرایع او احکام د اسلام دا منی، دا به برفا کوي. کڅوک د احکام او د اسلام د شرایع نه منع کوي، د هغې نه انکار کوي، نو هغې سره به مقابله او هغې سره به جهاد کوي. آیا دلته په دې باب کې په دې حدیث کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې دواړو مناظره ذکر کیږي، د دې دواړو شیخانو مناظره ذکر کیږي، مقابله ذکر کیږي. به مناظره مقابله کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه کامیابیږي، مناظره ګټي، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا هغه تابعداري د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوي. هغه دا وی ما ته پته ولګېده ان قد شرح صدر ابي بکر، چلا توتلا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا سینا دا کولو کړی و، الله تبارک وتعالى دې ته د حق خودنه کړو. ما ته معلومات شو، نو هغې نه بعض کمې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته رجوع هغه دا وکړه. د دین په اموراتو کې، د دین په کارونو کې یو چا سره مناظره کول، مقابله کول دا جائز دی. خدا مناظره او مقابله دا د اظهار د حق د پاره وي، دې د پاره چې حق په باندې ظاهر شي. او قبل سړی ته اظهار د حق شو، د حق کار شو، هغه د پاره دا پکار نه دی چې هغه ولګيږي په خپل خبر باندې مضبوط او کلک ولاړی. با اداره به مناظرین او ورسته چې حق ورته ظاهر شو به رجوع وکي، او حق چې دی نو هغه ته بیرته واپس شي، او هغه د حق اقرار هغه دا وکي. لما توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې پیغمبر علیه السلام مبارک وفات شو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واستخلف ابو بکر بعده، نبی علیہ السلام نورست ابوبکر صدیق رضی الله عنہ دا خلیفہ شو. وکفر من کفر من العرب، کافران شو هغه سوچ کافران شو د چانه د عربنا، سوچ کافران شو د چانه د عربنا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو، هغې نه وروسته چې کله زمانه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغله، ډېر قبایل، ډېر خلک هغې د اسلام نه منکر شو، هغې مرتد شو. دا کم کسان چې مرتد شو، اسلام پرېښودل، ارتداد یې وکړه، دا دوه قسمه خلک مرتدین. یو دا چې مکمل دین اسلام پرېښودل، بالکل دین پرېښودل، نو دغه دین پرېښودل کفر ته لاړه. دا هغه خلک ابوبکر صدیق هغه وی ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي، کفر من کفر من العرب،
کافران شو هغه سوچ کافران شو د چانه د عربونه دغه خلک مرتد شو دین اسلام پرې خودل دا دوه ډلې وي یو ډله د مسلمه کذاب ودا د بنو حنیفه قبیله والا و دا د سرداری او مشری شوقی نو هم کال باندې راغې د هجرت مدینه منوره ته راغې ایمان راوړ واپس چلاړ بیت د نبوت او پیغمبري دعوی وکړه نبی علیہ السلام ته خط ولګوي نبوت او پیغمبري کې تاثر د شریک شوما کم پیداوار چې د دې زمکه د نیم به ما ترا کې نیم بچي د نخ په اخلي نبی علیہ السلام جواب د خط ولیکل دا خط جانب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده الی مسلمه الکذاب اغه دلا دروغجن چې د نو حراوی مسلمه کذاب ته دا خط لیکل شوی دی خط ورته ولیکل ان الارض لله ولرسوله لازم کده الله او د الله پیغمبر نه ستاونه د لګانو پکې حق نشته به دا مسلمه کذاب دا دعوه د نبوت وکړه او امدارنګه بل دعوه د نبوت اسود عنسی وکړه دا په یمن کې د نبی له سلام د نبوت نه بالکل منکر شو دی ویلې مونږ تم چې نو دا وه را دي او بکر صدیق رضی الله عنه ور سره مقابله وکړه جنگ ور سره وکړ مسلمه کذاب په یمامه کې مردار کړه اسود عنسی په صنعاء د یمن کې چې نو الته مردار کړ د دې لخر چې کوي هغه ټول تبا برباد کړ هغه هم چې نو دا ختم کړ جهاد ور سره وکړ مقابله وکړه ټول ختم او دویمه ډله چې وا هغه د دین نه چې نو هغه مرتد شو دویمه ډله شرائعنا انکار دا مرتد مونږ چې نو پرې خو د زکات پرې خو د امورات د دین پرې خو د مکمله ایمان اورو مونږ شکول دا سار وخت چتهګه ماستن او د سنه په وړي دي زکات نشور کول زکات نه ور کول د دین چې نو منکر شو کم امورات د دین و د اغینه منکر شو او داسې حالات راغې داسې یو وخت او دور چې جنو داراغه په مخ د زمکه باندې د درې جمعتونو نماز سوا چیرته رب العالمین ته سجده نه لګیدله داسې حالات راغه قبایل ټول مرتد شو مسجد د مکه مکرمه مسجد حرام مدینه منوره او مسجد دعوه د عبد القیس چې کوم راغلی او د عبد القیس قبیله په بحرین کې دا یو قریه واغی ته جواسا ویلې دغه ځای کې چې دنو مونږونه کې د عبادت کېدله نو دی وجنات د دینه ما سوا نور دې کې داخل ټول چې دونه افراد تفری د نبی رسول الله والسلام په وفات باندې دا جوړ شو دا دوه قسمه ډلې د مرتد شو یو د انکار د زکات نه او د مونځین انکار او بلدار بالکل دین پرې خودل لاړ کافران شو د نبوت او د پیغمبري دعوی وکړي دویمه ډله هغه وا چې هغه د زکات او د مانځه په مابین کې فرق وکړي وی مونږ کو خو زکات نه ورک د مانځي اقرار وکړ د زکات نه منکر شو یو ګور زکات نه ورکول یو انکار د دې زکات نه انکار وکړ چې زکات مونږ انکار وکړ فرض د زکات یا انکار وکړ ته زکات ورکول امام او بادشاہ تا مونږ نه ورک دا په حقیقت کې باغیان او اهل بغي او باغیان نو دیو جن خو نوم د باغیانو ورته ذکر کې نه خو دلې شو چې زکات په دې مانعینو د زکات کې داسې خلوو چې هغه زکات ورکول لا مګل رؤسا او مشران او سردارانو دوی منع کړو زکات باندې ورکول د دې پلاسونو د دې په اختیار باندې هغه قبضه چي دینو دا کړو یو قبيله هغه ته بني يربوع ویلې دا بني يربوع دې صدقات جمع کړ اراده داوا چې دا مونږ پولی ګو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وته خو مالک ابن نوبیره هغه ولګدل دی منع کړو دا بنلې زکات بتا څنګه نه لګي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زکات یې واغسته او په خپل مابین کې قوم قبيله مابین کې تقسیم کې مغی ته ورکا ابوبکر صدیق ته بلې گینا رضی الله تعالی نو د دې خلکو په دې کار کې خلاف شبهه واقع شو عمر رضی الله عنه دغه شبهه واقع شو او بکر صدیق رضی الله عنه ته مراجعه وکړه
ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره مناظره وکړه یو دی خو کلمه وای چې کلمه وای کیف تقاتل الناس ته څنګه خلق سره جنگ کې او پیغمبر علی السلام فرمایي امرت ان اقاتل حتى يقول لا اله الا الله چې چا لا اله الا الله ویل د جنگ کوم تر دې چې کلمه توحید ته څنګه جنگ کې ورسره مقابله ورسره ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته رجوع کړه ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره مقابله وکړه ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره مناظره وکړه او دلیل په دې پیغمبر علیہ السلام په دې قول عمر رضی الله عنه ونیول چې امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم نفسه وماله چې لا اله الا الله ویل مال محفوظ دی او نفس محفوظ دی مال و نفس دواړه دا محفوظ دی الا بحق الاسلام مگر په حق د اسلام باندې به مال نفس محفوظ نه دی حق د اسلام څه شری چې زنا بعد الاحسان کی او همدارنګه د اسلام نو وروسته مرتد شي یا قتل د نفس کی چې د نو بغیر نفس بر نه حق سړی او وجني دی وخت کې به نه مال محفوظ دی او نه د دې وینه چې د نو محفوظ دا یو محفوظ نه دی نو چې کله دا خبره وکړه ظاهر باندې دلیل حضرت عمر رضی الله عنه ونیوا حضرت عمر رضی الله عنه تعامل ونکړ د دې اسلام او د مال او د وینې د محفوظیت په شرایطو کې دا په کوم شرایطو باندې محفوظ دي دا محفوظي کې لا اله الا الله وي خو دې کې نور شرایط هم شته او بکر صدیق رضی الله عنه ورته ویلي هغه ورته ویل چې زکات دا حق المال دی زکات چې دنو دا حق المال یعنی معنا دا دا چې دلته دا وینه محفوظه ده دا مال محفوظ دی دا په هغه وخت کې محفوظ دی چې دی ایپا پوروال د شرایطو کې د دی دلته چې دنو دوه شرطونه دي یو شرط چې کوم دی موجود دی او بل پکې معدوم دی دی کلمه توحید ویل دا لیکن اخواتا اقام الصلاة کوي ایتاء الزکات نه کوي دا غینه منکر دي ایتاء الزکات خو نه کوي کنه چې نه کوي لهدا هغه شرائط د دې د عصمت دی ویني او د مال هغه پکې نشتا ته څنګه وای چې معصمه محفوظ شو د دې مال محفوظ شو د دې وینم چې د محفوظه شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زکات قیاس ک په مانده باندې زکات قیاس ک مانده باندې یو سره چې منع د مانده وکي اجماع د صحابه په دې باندې دا چې دغه سره چې کوم د انکار د مانده نو کې دا کافر دی انکار چې د چا نو کې د زکات نو کې منع د زکات نو کې د په صلات باندې چې د ناغه د قیاس کا نو دې کې د علما اختلاف دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا مختلف فيه په متفق علیه باندې حمل کا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دلیل په عموم باندې ونیوا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دلیل په قیاس باندې ونیوا اشاره دی او کته وکړه چې دا عموم د دې تخصیص په قیاس باندې دا کېدل شي او په دې کې هغه صورت کې وینه مال محفوظ دی چې د شرایط رعایت وکي کدا رعایت ونکي نو به د دې دا وینو د مال محفوظ نه دی هغه ورسره دا وي وسوال دا دی چې دا مانعين د زکات بالاجماع کافر دي چې سړی منکر د زکات شي معنی د زکات شي انکار د کده بالاجماع کافر دي ځکه فرضیت د زکات د ضرورت د دین نه دی و سوال دا دی چې عمر رضی الله عنه په دې کې تردد ولې وکړ یو سړی د زکات نه منکر دی چې زکات نه منکر دی هغه کافر دی حضرت عمر رضی الله عنه د شخصیت هغه به په دې کې تردد ولې کیا نو ته جواب کا حاصل دا دی ذریات د دین نه منکر هغه وخت کې کافر دی چې د دین حکم قطعی او ضروری وي چې قطعی حکم وي او ضروری تور باندې ورته معلومي قطعی او ضروری یقیني ورته معلومي به منکر شي
یو سړی ته دا معلوم دی چې زکات فرض دی حکم ورته په طور ضروری قطعی معلوم دی او هغې نه بعد دا ولګېږي دا منکر شي هغې نه وروسته څه شي هغه منکر شي انکار ته نه وکړي منکر شي هغې نه وروسته چې کله انکار وکړو نو هغې نه بعد چې دی نو دا کافر کېږي نو دلته دا مانعین د زکات حکم ورته معلومو مانعین د زکات هغې ته حکم معلومو چې زکات بنیادی حکم دی بنی الاسلام والا خمس یو پکې زکات دی لیکن د دې ابدي توب کې چې دی نو هغه شکو چې دا حکم ابدي دی که نه دی کېدای شي دا څه وخت دپاره موقت وخت دپاره وي ابدي به نه وي نو د دې په ابدي توب کې شکو چې دا به ابدي وي او که نه و سوال دا دی چې د زکات حکم ابدي توب هم ضروري دی سوال دا دی چې زکات ابدیت دا هم یو ضروري حکم دی چې دا زکات به موقت نه وي دا به ابدي وي دا زکات ابدیت هم دا یو ضروري حکم دی چې زکات دا به ورکې دا د احکامو د اسلام نه یو حکم دی بنیاد د اسلام دی او دا به ابدي وي دا هم ضروري دی نو بیا څنګه دې ته نه منکر شو ته جواب وکړه حاصل دا دی داخل نوي مسلمانان شي اسلام یې نوی راوړي دی په مکمل طور باندې د اسلام د احکاماتو نه واقفه نه و اسلام احکاماتو نه مکمل نوي مسلمانان شي اوس هم ډېر خلک شته دی په داسې اطرافو کې په داسې ځایونو کې چې هغې د اسلام احکامو نه په دې دور زمانه کې دومره خلکو کې اوس هم خبر نه اوس هم هغه خبر نه اوس هم د علاقې شته دی چترال کې علاقه ده چې هلته مړی وشي 3 ورځې هغه خلک ډولونه وهي ورته ګډېږي د اسلام د احکامو نه اوس هم خبر نه 3 ورځې ورته ګډېږي 3 ورځې سړي او زنانه 3 ورځې هغې نه بعد نو سوچ کوه هغه نوی اسلام یې راوړی نو دی د اسلام د احکامو نه مکمل طور باندې واقفه نه و او بل دا خطاب قرآن کریم کې نبی علیہ السلام ته شوی دی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم خطاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته شوی دی نو ځکه دې ته دا شک پیدا شو چې نبی علیہ السلام ژوند دی خذ من اموالهم صدقه زکات واهلا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاړو زکات ختم شو ځکه نبی علیہ السلام ته خطاب دی نو ځکه دې ته چې نو شک شبهه پیدا شوا شک او شبهه چې دې نو دې ته پیدا شوا و سوال دا دی چې دلته ابوبکر صدیق رضی الله عنه دلیل په قیاس ونیوا زکات قیاس کے پچا بانے په صلات باندې زکات قیاس کے بچا بانے هغه قیاس کے بچا بانے په صلات باندې او قانون او قاعده دار چې د نص په مقابل کې قیاس تر کولې شي نو مناظره څنګه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په قیاس وګټلا ځکه هغه خو صلات باندې زکات قیاس کا او عمر رضی الله عنه دلیل چې دینو حدیث ونی او امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ته جواب کا حاصل د جواب دارې او بکر صدیق رضی الله عنه دلیل یواد قیاس نو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درې دلایل ته پیش کړه درې دلایل فان زکات حق المال زکات چې کوم دی دا حق المال دی دا دلیل د حدیث نراونی و الا بحقه الا بحق هذا القول حق هذا القول چې هغه لا اله الا الله دی دا دویم دلیل پیش کا دریم دلیل کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم پیش کړیو هغه کې 2 جملې زیات دي لیکن هغه 2 جملې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته معلومه وي حضرت عمر ته معلومه نه وي هغه 2 جملې هغه زیات وی چې هغه روایت د عبد الله ابن عمر روایت کې هغه نقل دی هغه کې دا وی یقول حتا تدی چې لا اله الا الله اقامت د صلاتو کی اطاعت زکاتو کی
هغه نو ورسته چې کوم دی مال نفس به محفوظ دی आवाज لا اله الا الله نه دا وتقيم الصلاه وتؤتي الزکات اقامت د صلات کی زکات ورکی نو هغه نه بعد وی نه محفوظ وی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه درې دلائل ظاهرا دلته پیش کړه دې زبان شیعان هغه یو اعتراض هغه دا وی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وګوره دا کسان مسلمانان بندیان کړه او همدارنګه دی زکات نور کولا زکات په نور کولو کې تعویلات کولا ابوبکر صدیق رضی الله عنه اول هغه سره د مسلمانانو په قید کړی دي او دی خو په منع د زکات کې تعویل کولا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا کار نه وکړ او دلیل دا پیش کړي چې خطاب راغله قران کریم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم خطاب خاص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته شوی دی بل چاته نه دی شوی منګه دا ویو چې دا سن دا تاسو چې کوم وای او دی دا دلیل هم دا پیش کړي چې نبی علیہ السلام نه ما سیوا یو تن نه تزکیه کول شي نه تطهیر کول شي نبی علیہ السلام تزکیهم وتطهرهم او همدارنګه دا صلات په چا باندې متصدق باندې چې چا نبی علیہ السلام ته صدقه دا ور کړی دا نو دې ته شوبه پیدا شو داخل معذور خپل کلام کې تعویل وکړ نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه داخل ولی بندیان کړه په دغه حالت کې بيد ابوبکر صدیق رضی الله عنه تور پورته کړي وي دا قتال کول جنگ کول دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ظلم زیاتې نه چې د خلکو سره وکړه خطابی رحم الله وی روافضو دا تاسو چې کوم ګمان کوي دا خبره چې سوکې دا غخل دی من لا خلاق لهم فی الدین دین کې د سره هیڅ نشته ده دا دروغ دی بهتان دی او بکر صدیق رضی الله عنه باندې سلف صالحینو کې بیزه واقع کېدل ځکه دا کم خلک دلته مرتد شو یو خدغه و چې د دین نه مرتد شو دعوه د نبوت وکړه لکه مسلمه کذاب بعد دا سیو چې هغه من او زکات دواړه پرې خودل د ټول شرایعونو انکار وکړه دا هغه خلک چې صحابه کرام ورته کافرانه ویلي نو دی وجه ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلکو سره مقابله وکړه دې سره چې دینو د نور خلکو نه صحابه کرامو نه مدد وغوښتل د دې بچی په قید کې راوست ام دغه جهادو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د بنی حنیفه ونه یو قید کې چې دنه یو خضر راوستلا جاریه راوستلا نو هغه نه بچي پیدا شو محمد نو هغه ته محمد نوم کې خو محمد ابن حنفیه ذکر د دې قوم نه چې دنه دارا واستوا او بل داس خلو چې هغه مانعين د زکات و اصل دین باندې وو خو زکات منع وکړه دا باغیان دته انفرادن جدا کافران ندی ویلې شوی او دیته چې د ارتداد نسبت شوه ځکه د مرتدین سره په بعض حقوق کې شریک چا د نبی له سلام د نبوت انکار وکړ چې دا ماندن انکار وکړ چا د ټول شرایع انکار وکړ او د زکات د انکار وکړ د مرتدین سره په منع د زکات کې د شریک و د شریک ورته زکات نه ورکو د حق مانعين وګرځیدل کم سنا صفت کم مدح چې د مسلمان و د هغه دینا هغه ختم شو او کته وی چې دی خو تعویل کولا قران حکیم کې رب العالمین فرمایي خذ من اموالهم صدقه دلته خطاب خاص پیغمبر علی السلام ته شوی نو دی خو تعویل کولا چې خطاب نبی علیہ السلام ته شوی نبی علیہ السلام وفات شو زکات ختم شو من باندې و زکات نشته من ورته ویو قران کریم کې الله تبارک وتعالى خطابات ذکر کړي
دا خطابات قرآن کریم کې درې قسمه سره یو هغه خطاب د چې خطاب عام دی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم دیتا خطاب عام ویل کیږي دویم خطاب چې دنو هغه خاص دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوری نبی علیہ السلام سره په خطاب کې څوک شریک ندي هیڅ څوک سره شریک ندي دیتا خطاب خاص چې دنو دا ویل کیږي دا یو علامه او نخ د تخصیص موجوده وي چې دا خطاب خاص پیغمبر علیه السلام ته دی قرآن حکیم کې رب العالمین فرمائی ومن اللیل فتهجد به نافلة لک یا دا اللہ پیغمبرات تهجد کوا خوب نه پاسے گا منز کوا نافلة لک دا استاد پار زیادی دے خالصة لک من دون المؤمنین دا حکم استاد پار خاص دے چه بیبیانے زان او بخی تا دا پارا داتا جائز دے یو بی بی ریشی تا تا دان بخی تا دا پارا جائز دے خالصتا لک من دون المومنین دا حکم ستا دا پارا خاص دے مسلمان پاکی شریک ندے او درائم خطاب دا مواجہت دے خطاب دا مواجہت دا مانا چه پیغمبر علیہ السلام تا خطاب شوی وی لیکن طول امت پاکی شریک وی اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم خطاب نبی علیہ السلام ترے امت پکی شریک دے اذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وګوره خطاب نبی علیہ السلام ترے امت پکی شریک دے خطاب مواجهت دا مختصر نبی علیہ السلام پوری نه دے امتم پکی شریک دے او دلتا خذ من اموالهم صدقتنا بنا پدی باندې نبی علیہ السلام نورستا دا امت ټول پدی کې چې نو شریک دی چې دا مال دا به اخلی دی چا چې زکات ورکو هغه ته دعاګانې کوي دعاګانې وکي دا ټول امت پدی کې شریک دی دا ټول خلق پدی کې شریک دی خاص ټول امت شریک دی نو دا خطاب ولی نبی علیہ السلام ته دی نافلة لك خالصة لك خطاب نبی علیہ السلام تولد اقم الصلاة اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة خطاب نبی علیہ السلام تذکر کہ داعی نبی علیہ السلام دے مبین دا احکام نبی علیہ السلام تا دے دا نور امت پر شرائع دی دین کے نبی علیہ السلام دا دی وضاحت بیان کرے دا ټول امت پر دین کے نبی علیہ السلام سر دا شریک دے لکو گرے یا ایوہ النبیو اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن خطاب راغل د نبوت نبی علیہ السلام تا خطاب شو یا ایوہ النبیو لیکن حکم چی دینو اغا دا خاص دے ټول امت چی دینو اغا دا شریک دے نو دا خطاب د مواجهت دے کل خطاب د مواجهت وی خطاب نبی علیہ السلام تا شوی لیکن امت تینا مراد بی کی نبی علیہ السلام تی مراد نوی خطاب د مواجهت وی خطاب شوی چاہتا پیغمبر علیہ السلام تا امت تینا د سر مراد نوی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ وَغُرَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ اے پیغمبر علیہ السلام کت پشکی خطاب مواجهت نبی علیہ السلام طریق و نبی علیہ السلام مراد نہ دے ذکر نبی علیہ السلام کو شک نکولا مراد نہ امت مراد دے فَإِن كُنْتَ دا اللہ پیغمبر کستا امت پشکی وی فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اے باللہ پیغمبرات تد شکون کو نمکے گا نبی علیہ السلام تا دا جائزم نہ دے چھے نبی علیہ السلام تا کم کتاب اللہ قرآن کریم نازل شوی آگے کی شک کی دا جائز نہ دے بیم اللہ تبارک و تعالی فرمائی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ نو معلومی کی دیتا خطاب مواجہت دے نبی علیہ السلام تا شوی خمراتینا امت گورتینا مراد دے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تینا مراد نه دی او پات شدا خذ من اموال صدقه تطهرهم وتزكيهم دا تطهیر او تزکیه صاحب د صدقې ته دعاګانې کولو چې الله تبارک وتعالى دستا صدقه قبول کړي چې سړی دا کار وکي ته ورته دعا وکي نو الله تبارک وتعالى بستا دعا داغه په حق کې دا قبلې هاغه ثواب چې هغه وعده شوی د پجب د پیغمبر رسول نبی علیہ السلام په زمانہ کې دا وسم باقی پاتې دا منقطع نه دی امام د پاره مستحب دی بادشاہ ته مستحب دی خلکو د پاره مستحب دی چې دا متصدقو چې تصدق وکي خیرات وکي نو هغه ته دعا وکي د نعما او د برکت په چا کې په مال کې نبی رسول السلام دعا په حق د امت کې قبليږي نن سبا ته دعا خلکو کې صدقه وکي الله هغه دعا چې د الله طاعت او تابعداري کې نو هغه دعا چې د هغه دا قبليږي هغه دعا قبليګل تم قبلې دله هغه حکم باقی پاتې هغه ختم شوی نه دی وسم مسله دا چې تا تسوق صدقه خیرات وکي ته ورته دعا وکي حدیث کې راځي نبی له سلام وي تا ترسو کې سانو کې صدقه وکي هبو کې شیدر کې فاسيبو داغه چې دنو بدل ورکیا هغه بدل څه شه د نبی له صلوات و سلام وي تا سره بل بدل نشته نو دعا ورته وکدا دعا داغه په حق کې بدل ده دعا داغه په حق کې بدل ده او کته دا سوال وکي چې دلتا دغه طائفه چې منع د زکات کړي وا منع د زکات او دې څنګه تعویل کولا او دا چې منع د زکات وکړه نو دې باغیانو په جمله کې داخل شو مانعين د زکات منکرین د زکات مانعين منکرین د زکات د باغیانو په جمله کې داخل شو دې بغاوت نن زمانه کې یو سړی راوچت شي زمنګ په زمانه کې د فرض د زکات نه منع وکي د دې ادا نه کوي د دې منع وکي د دې انکار وکي په دې باندې کافر کیږي کدا وسم په باغیانو کې داخل نه نو مونږ وایو نن سبا چې څوک د فرضیت د زکات نه انکار وکي دا بالاجماع د مسلمانانو کافر دی بالاجماع کافر دی نن سبا چې دا زکات نه منع کیو د زکات نه انکار وکي انکار چې فرض د زکات نو کدا کافر دی د اوس زمانه د هغه زمانه په مابین کې فرق هغه دا دی چې هغه زمانه کې اسلام احکام او اسباب چې کوم دی هغه قریب العهد بالاسلام او خلق شریعت نوې راغلو تبديل د احکامو کېدله نسخ راتله او نن زمانه کې دا د اسباب د وجنه په دې زمانه کې چا د پر عذر نشته چا د پر عذر نشته چې زه خبر نه ما ته معلومه نه ده ته ولې خبر نه ملایان په مختلفو موقود جمعې د اختر جنازو منځونو باندې پروګرامونو کې د الله احکام مسائل بیانیا مبلغین حذر عادي کلی په کلی به سره په ولي ګرځي ته ولې خبر نه امدارنګا خلدي علما دي پیران دي نیکان خلدي اغه د الله تبارک وتعالى دوستان دي خلقو ته ظاهري او باطني د الله تبارک وتعالى د ذکر او د توحید او د ګناهونو نه ذاتل تلقین کې ته ولې خبر نه کم ځکه ته ودی پاتې وز دا عذر نشتا یاره زکات خو نه دا سړی د پاره اگر که داخل شتا دا سينه چې نشتا داخل شتا خدای دې د پاره عذر معتبر نه دی عذر دې د پاره معتبر نه دی او بل داره هغه وخت داخل جاهلانو په امور د دین باندې زمانه چې دین هغه قریب وا هغه معذور و نن سبا اسلام خور دی دین شائع دی مسلمانانو ټول ته زکات علم شتا د مانځ علم شتا خاصم پیجنی عام پیجنی هر چا نه تاسو کوم څنګه د لګه پرده هر چا نه تاسو کوم زنا څنګه د حرام د ګناه کبیره ده
په دې باندې جاهل او عالم پوهیږي یو سړی په دې انکار کوي په تعویل باندې د دې تعویل معتبر نه دی دې ته معنی کې څنګه تعویلات کوي چې کوم سړی انکار د یو شي نه کوي چې هغې باندې اجماع د امت راغلی وي د امورو د دین نه او د هغې علم منتشر وي او خور وي د انکار نه سړی کافرېږي یو سړی 5 وخته منځونو نه منکر دی کافر میاشت د رمضان نه منکر دی کافر غسل د جنابت نه منکر دی کافر شراب حرام نه ګڼي کافر زنا حرام نه ګڼي کافر سود حرام نه ګڼي کافر نکاح د محارم د خور مور د ترور سره نکاح حرام نه ګڼي لال دا کافر بالله دی خو البته یو سړی دی نوې اسلام راوړي نوې مسلمان شو د سنه خبر نه دی او هغه حدود د اسلام ورته معلوم نه دي احکام د اسلام چې جنو دا ورته معلوم نه دي حدود ما انکار یو که جهلن ناپوه دی وانه که د زکات ورکولم پکې شته دی یاره مونږ اوسېدلو غرو کې سپته مونږ اوس مسلمانان شوي یو د چترال تلاش والا خلک یو اوس اسلام راوړی دی مونږ له خبر نه یو ښه دې کې دا روجي نیولم پکې شته دی دا خو مونږ دا جاهلان دي دا اوس کافریږي نه په دې باندې د دې لار دې قوم سره به هغه کار کوي چې اسم د اسلام او د دین په دې کې دا باقی پاتې دي ځکه دی منکر شو خو جهالت د وجې نه منکر یو هغه څیزونه دي چې هغې باندې اجماع شته لیکن دا علم خاص د دې علم خاص خلکو ته معلومیږي په طریقې د علم خاص سره خلکو ته معلومات کیږي هر چا ته معلومات نه لکه جزئی فرعي مسائل دي اې د ښځې نکاح په عامې خالې باندې مکوه دینه معلومات دینه منکر شو نه کافر کیږي ځکه دا خاص علماء ته معلوم دي اے یو سړی چې قاتل عمدن ولا يرثو نیات شپږ مېسه په میراث کې ملاويږي عالم په باندې پوي عام خلک نه پیږي دینه منکر شي کافرېږي نه دی باندې نه کړه ځکه دا احکام دا خوار نه دي دا خوار هغه دانی نو اوس دا څه نشته او حضرت عمر رضی الله عنه ته چې شبهه پیدا شوا د هغه شبهه پیدا کېدل وجه دا وا چې دلته پر وید چا کې ابو هريره کې حذف راغلی و لیکن عبد الله ابن عمر روایت کې هغه ذکر دی او بکر صدیق رضی الله عنه ته کې دا معلوم او عمر رضی الله عنه ته معلوم نو انس رضی الله عنه روایت کې راغلی دی بعضی امورات دی او بکر صدیق رضی الله عنه ته معلوم عمر رضی الله عنه ته معلوم نو ناغي ته معلوم نو ابو صدیق رضی الله عنه ورته ویلي اقامت د صلات ایتاء د زکات دام شتفیدا فعلوا ذلك عصموا مني دماء واموال الا بحق الاسلام وحساب على الله دا نصر رضی الله عنه دا غي پر روایت کې هم دار اغلی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه ته دا احادیث معلومه زیاتواله راغلي عمر رضی الله عنه ته دا معلومه هغه دانو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه استدلال ونیول عمر رضی الله عنه په اعتراض هغه ته اعتراض وکاو د شرائط د وینو د مال د حفاظت پوره کړی نه دي او بعضی منی او بعضی نه منی نو به ورته ویلي امرت ان اقاتل الناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی امرت ما ته حکم شوی ان اقاتل الناس ذ جنگ حکم د خلق سرا الناس کې الف لام عهد خارج دي مراد نه کافران چې د ټول مراد نه دي بلکې مراد نه مشرکین د عرب ته نه مراد دي حکم شوی خلق سره جنگ حکم مراد نه مشرکین د عرب دي چې زک جنگ حکم د مشرکانو د عرب سره د عرب مشرکانو سره جنگ حکم د غي سره مقابله وکما
د دې سره مقابله اقاتل الناس. نو دلته علامه خطابی رحمه الله ویا دا خبره معلومه ده چې دلته مراد دې سره اهل اوسان ته نه مراد اهل کتاب مراد نه دي. نو ځکه اهل کتاب دی لا اله الا الله ویا لا اله الا الله د هغه چې دنو د اقرار کیا او به وی فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحق الاسلام. حق د اسلام دار چې زنا بعد الاحسان وکړه او همدارنګه ارتداد وک مرتد شو قتل د نفس وک نو هغه نه بعد په حق د اسلام باندې وینه محفوظ نه د وجنا دا درې طریقو باندې به وجل کو دا وجنا وحسابه على الله دې حساب الله تبارک وتعالى باندې ده. معنا دار چې کوم سي دا سړی په ځړ کې پټیا ظاهرینا د احکام واجبونه د الله تبارک وتعالى ته دې حکم مفوض ده. مدینه دا مسله معلومه شو چې یو سړی اظهار د اسلام کوي کفر پټیا ظاهر به اسلام قبلی اکثر علما داو. امام مالک رحمه الله په دې باندې دلیل نیولې دی چې توبه د زنديق یو سړی زنديق دی دا قبليږي نه توبه د زنديق دا نه قبليږي چې ته ولګي ظاهر اسلام کار کې او حقیقت کې د پرچار د کفر کې او د اسلام په جامه او لباس کې داسې سړی توبه دا قبليږي نه. قاضی عیاض رحمه الله غدا ویا نو هغه وی دا مال دا وینه چې محفوظ ده په لا اله الا الله باندې د دې مطلب دا دی چې دا سړی ایمان راوړي. دینه مراد مشرکین د عرب ته نه مراد دي اهل اوسان ته نه مراد دي. د دینه ما سوا چې څوک اقرار په توحید باندې وکي د دې په عصمت کې لا اله الا الله دی باندې اکتفا کول پکار نه دي. ولید قبل حدیث کې نبی له سلام ذکر کوي چې اقامت د صلات امراغله ایتاء د زکات امراغله دا نو ایمان سره سره دا پکار دی به جميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم. بل روایت کې چې نام دا فرادی و یؤمنو بما جئت به هغه دین چې ما راوړی هغه باندې مکمل ایمان راوړي دا ورسره مراد دی. یوازې لا اله الا الله لا اله الا الله وي مانځنه منکر دی وجنه لا اله الا الله زکات نه منکر دی ملکوا یو نور کول دی یو منکر دی یو نه کول دی یو انکار باندې سره کافر کیږي دا کفر ته رسیږي په دې باندې. هم دغه وجنه اختلاف په توبې زنديق کې راغلی چې انکار د شرائع نه کوي او ظاهر مسلمان دان ته یو احکام د اسلام اغا فرچا د کفر کې د اسلام په جامه کې نو بعد توبه قبول ده بعد توبه قبول نه ده بعد کې یو ځل توبه او یې سره توبه قبليږي ک بیا توبه نقش قبیا مزندقی کی نه قبلی او بعد وی نه ک اسلام ابتداء راول بغیر طلب نو توبه قبول ده کله توري په زور راول توبه قبول نه او پینځم قول داده او نه کدا داعی دلال ته دا زنديق نو توبه قبول نه ده کداعی دلال ته نو توبه چې دنو دا قبليږي. شدا خبره وکړه فقال ابو بکر رضی الله تعالی عنہ والله ذما دي قسمی لا اقاتلن من فرق بین الصلاه والزکات زما دي قسم وی زبا چې څوک فرق کوي په ما بین د صلات او زکات کې زبدي سره چې نو جګړه کوما معنا در څوک تابعداري زما کوي په مانځ کې زکات نه منع کوي منکر کوي انکار کوي دا سره بد جنگ کوم jihad وکوما والله قسم یو د دینه دا مسله معلومه شوا قسم خوراک بغیر د مجلس د حاکم نه ته قسم خوري دا جائز دی دا مکروه نه دی چې کله حاجت وی کله ضرورت وی د تخصیب تفخیم او د تعظیم د پاره قسم خوري د تفخیم د پاره قسم خوري د تعظیم د پاره قسم خوري دا سه قسم خوراک ساده پاره دا جائز دی خپل د کلام د پاره تفخیم او تعظیم د پاره قسم خوري نو د خبرې مضبوط والی د پاره قسم خوري دا جائز دی دا روا دی. بیا ویلی فإن الزکات حق المال
زکات چې کوم دی دا حق المال دی والله زما دې په الله قسم لو منعوني عقالا کما نه عقال منکی کانو یؤدون الى رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی نبی علیہ السلام ته ادا کول او زمانه منکی لاقاتلنهم زبدی سره جنگ مقابله کوما دوه روایت راغلي دي یو روایت کې چې د عقال راغلی دی بل روایت کې عناق راغلی دی عناق دا محمول ده په هغه صورت باندې کمانه من کی چاله را عناق لرا عناق چې کوم ده دا ویل کېږي چاته د بیزو بچي نو بچو ته ویل کېږي چې هغه واړوي کمانه د بیزی بچیم په زکات کې من کی زب جهاد ور سره کوما بعض علما وایي دا محمول ده په هغه حالت باندې چې کلا دا بیزی چې کوم ده یوازې مین دی ویو بچی وی خدا مین دی ټول مړی شي یوازې دا بچی پاتې شي په دې کې کال په باندې تیر شي میندو باندې کال تیر شو د میندو وجنا په بچو باندې کال تیر شو نو دا علما و چې په دې میند بچو باندې زکات شته ده ځکه زکات په بچو تیر شو په تیرېدلو د زکات چې دنو کال په چا باندې په میندو باندې برابر خبردار دا میند باقی پاتې وی که باقی پاتې نه وی په دې باندې شته ده زکات شته ده ابو القاسم ادمانی رحم الله وی نا د میند په تیرېدو باندې بچو کې زکات نشته ده مگر میند دومره پاتې شي چې هغه نصاب ته رسیدله به زکات شته ده او دریم قول د بعض علماو د هغې دا ویه که امهاتو د میندو نه یو شی پاتې شو د هغې تصور کېږي ډېر پاتې شو نو زکات چې دی نو بیا پکې شته دی که نو دا نشته دی او که روایت عقال شي کمان من د عقال وکړ عقال رسی ته ویل کېږي چې یو اوښ د بل اوښ پورې تړي نو دلته علماو د دې په معنا کې چې دی نو اختلاف کړی دی د دې په معنا کې د علماو اختلاف دی بعض وی د عقال نه مراد زکات عام دی زما د الله قسمی کمان منع د عقالو کی منع د زکاتو کی زکات عام ته نه مراد دی د عقال نه مراد زکات عام دا ته نه مراد دی کمنع د زکاتو کی لو قاتلنهما دا قول د کسائی دی د نظر ابن شمیل د دې مسلک او مذهب دی او دی وی چې زکات د دې اطلاق چې د نو عقال په زکات عام باندې کیږي دا ته نه مراد دی وی او زکات د عقال اصل کې هغه رسی ته ویل کېږي چې یو اوخ بل پورې تړي دا خو په دبه د زکات کې دا جائز نه دی نه په قتال په دې باندې جائز دی او نه حدیث په دې باندې حمل کولی شي لیکن ډېر محققین علما وایي عقال نه مراد هغه رسی ده چې اوخ په باندې وتړي همدغه ته نه مراد ده دا ته نه مراد ده دا حکایت د امام مالک ابن ابي ذئب نه راغلی دی او ځکه مقصود دلته ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا کلام ذکر کړي په دې د تضییق او د تشدید کې مبالغه ذکر کړي مبالغه ای دا تقاضا دې کې زما دې په الله قسم وی کچې ته یو کم شی هغه شی چې هغې باندې حقیر شی وي یو اوښ بل پورې تړي دومره شی مانه زکات نه منع کي لأقاتلنهما او کتی حمل کې په صدقې عام باندې به دا معنا حاصلېږي نه دا معنا نه حاصلېږي او دویم قول دا دی هغه دا وایي دریم مراد په عقال سره هغه رسی مراد ده چې اوښ پې تړلی کېږي خو خاص دغه رسی ته نه مراد نه ده مراد ته نه دا دی زما د په الله قسم وي که د اوښ رسی عمره زکات چې د نو قیامت زمانه منع کي لأقاتلنهما مبالغه ذکر کوي څوک ابوبکر صدیق رضی الله عنه اے دومره زکات راته نه راکوي منع کې انکار وکړي چې اوښ رسی عمره قیامت وي دومره زکات منع وکړي نو زما د قسم وي زه به دې سره لأقاتلنهم زه به دې سره جهاد کوما قدر د قیامت ته اشاره ده او علامه خطابی بعض علما وایي منعونی زما د په الله قسم مانه منع کي زکات د عقاله چې کله اسباب وي سامان دی
سامان کې زکات شته دی، سامان د تجارت دی، کمان من کی په اندازه د عقال د اوخ د رسۍ د تړلو من کی لاقاتلنه، زه به ورسره خامخا جهاد هغه دا کوم. اسباب دی، سامان دی د تجارت، هغه اسباب او سامان د تجارت کې هغه کې چې د نو قیامت کې چې د نو هغه زکات دی. علامه خطابی بعض علماء نه دام نقل کړي سلورم چې عقال دام اخستل شي سره د فریضې نه، اوخ درکې عقال بم درکیا، ځکه صاحب د اوخ باندې دار چې تسلیم د اوخ وکي، تسلیم د اوخ ته وکي، قبض تام وکي، قبض تام د اوخ راضي پرې باد او تړلو باندې یو اوخ یو درک بل اوخ بل درک، او داسې ځای کې بادارم نه سشتم نه د یو اوخ په بل پورې څنګه تړي، با اداره تا ته قبض تام درکې، قبض تام ال ترادی چې اوخ درکې ورته رسیم درکې چې دا وخله مناسب دا یو اوخ د بل پورې او تړه، یو اوخ بل پورې هغه داوته. او عادت د متصدق هم داره چې صدقه واخلی نو هغه قص کوي چې دا یو اوخ بل پورې چې دنو دا او تړما، ابو بکر باندې قسم وی اوخ نه هغه اوخ چې بل پورې تړي دا رسۍ قیامت برانه کې زبدي سر مقابله کوم. و سوال دا دی ته دا وی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مجتهد دی، عمر رضی الله عنه مجتهد دی، مجتهد مطلق د پاره جائز نه لري چې دا تقلید د مجتهد اخر وکي. نو عمر رضی الله عنه ولې راجی شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته؟ دواړه مجتهدین منګ ویو تقلید بلا دلیل خبر منلو ته وای، خو حضرت عمر رضی الله عنه دلیل چې کله ابو بکر صدیق پیش کړو دلیل نه بعد قائل شو، گویا کې خپل اجتهاد نه بنا بر دلیل رجوع وکړه، د تقلید په بنا باندې نه ده بلکې د دلیل په بنا باندې رجوع وکړه، چې هغه ورته دلیل پیش کړ چې ګورا ته خو چې ته ولی مقابله کې، ولیکن خبره دا ده چې زکات نه منکر شي، مانځه نه منکر شي، بل اتفاق کافر دی، زکات نه منکر شي دا کافر دی، زب جنگ کوم ور سره والله لا اقاتلنهم، زما د په الله قسم دې سره مقابله کوم، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، چې پیغمبر اسلام لقاتلتم على زد دې په منع باندې مقاتله او جنگ ور سره کوم مقابله وکړه. فقال عمر رضی الله عنه ویلی فوالله زما د په الله پاک باندې قسم ما هو الا ان رأيت الله، مگر دا چې ما ولید الله تبارک وتعالى قد شرح صدر ابي بکر پتاقی سره کولاو کړي وا سینه د ابو بکر رضی الله عنه د جنگ د پارا، فعرفت ذ پوشم انه ما ذهب الیه ابو بکر چې ابو بکر ست ذهاب کړي دي، انه الحق د ابو بکر چې ست ذهاب کړي دا بالکل حق دی، ما دا غنه بعد پته ولګلا چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کم خبره کوي دا خبره بالکل رښتینه ده او د دې سینه جنگ ته کولاو ده، نو معلومیږي دا په حق باندې دی چې مناظره مقابله وشي یو سړی ملامت شي نو باید دا خپل ملامتیا او منیاغي ته رجوع وکړي. وایا وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى واحمد بن عيسى قال احمد قال حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونرضى ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله واصاب مني ماله ونفسه الا بحق الاسلام. شبع وبه قال حدثنا احمد بن عبد الطبي قال اخبرنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء وقال حدثنا اميه بن بسطام واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومرنا نقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا به ويؤمن بما جئت به، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. وبه قال حدثنا نو دا دلته دا ویا چې ويؤمن بي وبما جئت به،
فما باندې ایمان لري او بما جئت به دا بما جئت به هغه دین چې کوم دین باندې ما راتګ کړی دی نو دې کې بیان د هغه کوي چې کوم روایت نور کې اختصار راغله په لا اله الا الله باندې دې کې دلیل د مذهب د محققین او جمهور د پاره دی چې یو سړی لګيږي اعتقاد د دین اسلام لري اعتقادا جاذما ثابتا راسخا او هغه کې تردد نوي نو هم دغه کافر دی دا مؤمن دی دا د موحدین نه دی ادله د چا د نور علوم دا غي ذکول ورته ضروری نه دی چې هغه به چې دی نو هغه ذکې دا غي متکلمینو د نور دلیل ذکول په دې باندې ګوره دا لازم نه دی فاذا فعلوا ذلك الا بحقها الا بحق هذه الكلمه وحسابهم على الله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه وعن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نو د اعمش کوم د سليمان ابن مهران نو میږي ابي سفيان د دې طلحه ابن نافع نوم دی هغه روایت کې د جابر رضی الله عنه د ابي صالح نه یعنی روایت کوي اعمش همدارنګ د چانه د ابي صالح نه اغه نه چې نو روایت کې دا ابو هريره نه دواړه وي وایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الناس في حديث المسلم عن ابي هريره شابه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا قال حدثنا سفيان عن ابي زهير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. اے پیغمبر علیہ السلام ته خلقو ته تذکیر ورکې خلقو باندې مسلط نه انما انت مذکر انما انت واعظنا ولم يكن امر اذاك الا بالتذکیر دیو کې حکم دا فذکر خلقو ته واعظ کا و نصیحت کا فاعرض عنهم خلقنا مخ اړه کافرانو نزور دے شور دے اغینا بعد چې نو امر په قتال باندې وشو لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسلط تم مسلط نہیں ته جبار نہیں نو دی وجنا د آیات چې کله ورسته امر د چا د قتال شو اغه سره موافقت نخوري دلته ته مسلط نه پرېده کې ایمان اورل ډیر خدای کني دس په باندې مکوا او الته حکم د قتال لاغله فقتل المشرکین حيث وجدتموه یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهما نو د دې دوه آیاتونو مابین کې تعارض او تضاد نو معنا دادا انما شانک ان تذکرهم بالاسلام استا شاندار چې تذکیر په اسلام باندې وکا وان الجئت لتکمیل کته محتاج شوی د تکمیل د تذکیر د پارا قتال تا تذکیر نکیږي خلق نه منی قتال ته محبوب فقاتلهم تو ورسره مقابله وکړي اسلام ته دی مجبور او محتاج شي انقیاد ظاهرا دا راوړي تابعدار شي بواطن امر الله تسپارل شوی دی ولف انک لست انت لست بمسيطر اے پیغمبر علیہ السلام ته په مسلط نه دی په قلوب باندې دی په اسرار باندې رازونو باندې ظاهری تور اور پس واهلا مسلمان وروړي اسلام وروړي لا اله الا الله وای کباطن کې کلمه نه ته په دی باندې مسلط نه دی په باطن کې خو چې ظاهری کلمه او اسلام وروړي پام دی باندې اکتفا کول شي باطن الله ته وسپارا وایا وبه قال حدثنا ابو حسن المسمعي ومالك بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الملك بن صالح صباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاه او دی قائم کی مانځ لرا که یو سړی انکار د فرض مانځ نه وکي دا کافر بل اتفاق دی یو نه کول دي یو انکار نه کول باندې نه کافر کیږي په انکار باندې کافر کیږي او که یو سړی مون نه کوي سړی څه کوي مون نه کوي بیا امام احمد رحم الله کافرونه امام احمد رحم الله په نیز باندې تور را واهلا
روزانه یو سلسل کسانو تماندو کی مړکوا به ترندو ته د سل 2 سوال تمړکو من نکیف هو کافرون. هغه وی نبی رسول الله فرمایي من ترک الصلاه فقط کفر ما بین المؤمن والکفر ترک الصلاه. امام شافعی وی نا تارک د صلات فاسق دی. دا کفر چراغله کفر لغوی ته نه مراد دی. خو امام شافعی وی بیم او وجنا کافر نه دی ملکوا ولی زجرن و تهدیدنا چې مونږ نه کوي ملکوا مدا چې مونږ نه کوي ملکوا هر محله کې اورد شل جنازي شلونه بکمینی د کار محله کې لس پندره شرکت مونږ نه کوي. او احناب وی چې دنو ایمو گزاره کوي لا يحل قتل امرئ مسلم الا عن ثلاثه. دری وجوهات د وجن سړی وجل شي الارتداد وزنا المحسن والقصاص. دری زینو کې ملک ول شي نور گزاره کوا کمانځ کپری خودلو باندې نو تولګيږي تم مرګ چې جنو دا شروع کې یوم لا طالب مفتی و یورزم سبق توزگار نشي روزانه بزر جنازي وي بیا ټول ور جنازو سیګر ناغوی نه درې وجوه د وجنه مرګ کول شي مرګ نه سړی ګناګار دی. البته که منکر شي په انکار باندې به ګوره دا کافر کیږي. نو ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا وأقسموا من دينهم وما لهم حسابهم على الله تعالى. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد بن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤمن من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. وبه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر باسمه. د دې احادیثونه یو څو مسلې ملا سے معلومه شو. یو معلومه شو چې د نبی له سلام په امت کې پټولو کې شجاع سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. حضرت عمر رضی الله عنه چې زو زکات نور کې ابوبکر گزاره کوا او عمر رضی الله عنه سبالتين پری خودم را شجاع سره خو لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه شجاعت داو یو والله لو منعوني عقالا لو قاتلنهم جنگ ور سره کو پرې دی بنا. یو دا مسله معلومه شوا. دویم دا مسله معلومه شوا اظهار د حق د پاره د مشرانو د کافر علماء او مناظره او مقابله اظهار د حق د پاره جایز ده چې د حق اظهار پکې وشي. دریم دا مسله معلومه شوا ایمان د پاره شرط دار چې اقرار د شهادتین وکي چې تا ته مؤمن ویل شي چې اقرار د شهادتین دا وکي چې شهادتین اقرار ونکي تا ته مؤمن نشي ویلې حتى يقول لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. دا عقیده پکار دا. بل دا مسله معلومه شو چې جهاد د کافرانو سره دا فرض دی. او بل دا معلومه شو چې یو سړی کلمه توحید وی مال او نفس دواړه د توري نه وساته. شپږم دا مسله معلومه شو چې اسلام احکام بنا دي په ظاهر باندې باطن الله تبارک وتعالى تسپارل شوی دی. ظاهر باندې بنا دي او باطن الله پاک تسپارل شوی دی. بل دا مسله معلومه شو چې دلته قیاس او عمل په قیاس باندې ګوره جایز دی. بل دا معلومه شو چې یو سړی مانع د زکات دی منکر د زکات دی هغه سره jihad کې دا د واجباتو د اسلام نه دی. لو منعون عناقا او عقالنا. او بل دا مسله معلومه شو چې اهل بغي باغیانو سره قتال واجب دی. مسلمان دی یو اسلامي شریعت دی اسلامي حکومت دی یو سړی د اغه نه چې دنو بغاوت کوي د دې وجل چې دنو ته واجب دی. بل دا مسله معلومه شو چې بيزي دی ګړي دی داغي بچی دی د بچو کې زکات د میندو د وجه نه زکات پکې شته دی. او بل دا مسله معلومه شو چې دلته ائمه چې کوم دی دا په هغه کارونو کې چې کوم مناظره او مقابله کوي نو هغه کې اجتهاد چې دینو دا کولې شي
اجتهاد کوي دا کولې شي. بل دا مسله معلومه شو د زنديق توبه چې دی نو دا قبل ولې شي. بل دا مسله معلومه شو چې مجتهدین دي دی په فروعو کې اختلاف کوي، خو هغه کې یو په حق بل نه یو صحیح شي او بل غلط شي، دا غلط دی شي. مجتهدین دي لیکن هغه په فروعو کې اختلاف راتللی شي، یو مسله بیانې بل مسله چې دی هغه دا بیانیا، نو دا مسائل د دینه معلوم شو. اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الوضوء بعد الغسل. باب دې په بیان د اوداس کې بعد الغسل ورسته د غسلنا، چې آیا غسل دی وکړو د غسل نه ورسته به ته ولګيږي اوداس کې، چې کله اوداس وکي په غسل کې آیا تا د باندې دا واجب دی ان یعیده چې دا اوداس د غسل نو ورسته به بکې او کبه بنکې کام دقه اوداس چې د غسل د پاره کړي دی ام دقه کفایت کوي. نوایا قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا مشتاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي ركعتين والصلاه بعد صلاه الغداة ولا يرى يحدث وضوءا بعد الغسل. غسل به وکړه ويصلي رکعتين، نبی علیہ السلام 2 رکعاتا من وکړه سنت د سبا وصلاه الغداة رکعتين د فرض به